اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ډاکټر اسف نن د یو نوي ټاپک سره او نن چې کوم زمونږ ټاپک دی نو هغه کمیونیکیبل ډیزیزز دي چې په متعدي بیماریاں ورته وایي. هغه بیماریان چې کوم د یو کس نه بل کس ته لګي او دا یو ډېر اهم ټاپک ذکر چې زمونږ زیاتره خلک په دې باندې نه پوي او نه د هغه مریض نه ځان ساتي او څه خلک دومره ایکسټرا د هغې باره کې بیا کیر کوي چې کوم ځای نه پکار نو هغه ځای ته ځان بچ کوي. نن به موږ وو دا چې کم کمیونیکیبل ډیزیزز دي اسې خو کمیونیکیبل ډیزیزز ډېرې زیاتې دي خو چې کم زموږ معاشرې لحاظ سره پاکستان کې ډېرې کامن بیماریانې دي نو هغه به وو او څنګه هغه د یو نه بل ته لګي هغه طریقې او هغه وجې به وو وے اف ټرانسمیشن چې د دې کوم دی د یو نه چې بل ته لګي دا به بیانوو. نو کمیونیکیبل ډیزیزز هر هغه بیماری چې کله هغه د یو مریض نه بل مریض ته ټرانسفر کیږي یا ډایرکټ ټرانسفر کیږي یا څه په بله روټ باندې ټرانسفر کیږي او د یو مریض نه بل مریض ته هغه بیماری لګي دې ته وایي کمیونیکیبل ډیزیزز. بیا اهم کمیونیکیبل ډیزیزز اصل کمیونیکیبل ډیزیزز ډېر غټ لیست دی خو ما ته یو 11 بیماریانې داسې راغستې دي چې کوم زموږ معاشرې لحاظ سره د پاکستان د کمیونټي لحاظ سره اهم دي او بیماریانې دا کامن دي. په دې کې لومړی بیماري چې کوم ده نو هغه ټوبرکلوسس ده، ټي بي ده. ټي بي مخکې ډېره زیاته وه چونکې ویکسینیشن رالل نو هغه شان هغه ټي بي کې کمې راغلی دی خو ټي بي یو داسې بیماري ده چې دا د یو نه بل ته لګي. دویم چکن پاکس دی او میزلز دي. چکن پاکس او میزلز چې کوم دي دا څه خلک په شری په نوم باندې زمونږ دغه کې یادوي خو که تاسو خیال کړئ نو داسې وړې وړې دانې راوځي او د هغې دا سر چې کوم دی دا پلک وایي او د اوبو ډک وي نو دې ته چکن پاکس وایي او میزل هم د دې په شان یو بله بیماري ده چې دا د یو نه بل ته لګي. او بیا انفلوئنزا ده چې کومه کامن تاسو زکام فلو وایي اکثر تاسو من خلک وو زکام د مانه لرې شه تا ته به ولګي نو زکام هم یو وایرس نه کیږي انفلوئنزي وایرس دی او دا د یو نه بل ته لګي. دا څلور واړه بیماریانې چې کوم دي نو دا ترو ډراپلیټ د دې ټرانسمیشن کیږي. مطلب دا دی چې که بنده ټوخی وکړي یا بنده تروشی وکړي نو دا د ایر په ذریعه د هوا په ذریعه واړه ډراپلیټ کې د اوبو په شکل کې د یو نه بل ته ځي او بل ته لګي. نور د دې کمیونیکیشن نشته، مطلب دا نشته چې تا مریض ټچ کړي نو تا ته به ټي بي وشي خو که هغه ټوخی کوي او ډراپلیټ کې د جراثیم دي او هغه تا انهیل کړل ساه کې دې واغستل نو هغه به تا ته لګي. دغه شان چکن پاکس هم دی، میزلز هم دی او دغه شان انفلوئنزا وایرس هم دی. بیا بل یو غټ بیماری چې کوم دا هیپاټایټس بی او سی دي. زیړی تاسو څوک ورته دي سی ته تور زیړی هم وایي خو د هیپاټایټس څلور قسمونه دي خو دا دوه ډېر کامن هم دي او دا خطرناک هم دي. نو هیپاټایټس بی چې کوم دی دا هم د یو نه بل ته لګي، هیپاټایټس سی هم د یو نه بل ته لګي. بیا ایچ آی وي دی، ایډز چونکې زموږ په معاشره کې خو کامن نه دی خو یو ډېره غټه بیماري ده ورلډ وایډ د دې پیشنټس ډېر دي، پاکستان کې هم د دې پیشنټس دی نو ایډز هم د یو نه بل ته لګي. بیا که تاسو دا درې واړه چې کوم دي هیپاټایټس بی سی او ایچ آی وي نو د دې دوه مین روټ اف ټرانسمیشن دي، دوه مین طریقې دي چې دا د یو نه بل مریض ته لګي او ځان خوري. هغه یا خو د بلډ په ذریعه دی که چېرې ته سرنج د مریض استعمال کې داسې سرنج ته استعمال کړي چې هغه مخکې داسې مریض ته استعمال شوی چې هغه ته هیپاټایټس بی سی یا ایچ آی وي ایډز ورته او هغه سرنج ته استعمال کړي نو تا ته لګېدی شي. که یا په ریزر باندې تا ته کټ د حجامت کې ولګېده او هغه ریزر هغه کس ته استعمال شوی چې چاته بی او سی هیپاټایټس وي نو هغه تا ته لګېدی شي. نو بلډ یو د دې روټ رام ټرانسمیشن دی او د دې دویم روټ اف ټرانسمیشن سیکس دی، دا ترو سیکس د یو کس نه بل ته ټرانسفر کیږي. نو په دې مریضانو کې د دې دواړو څیزونو احتیاط پکار دی، خاص کر چې تاسو ماشیني د ریزر استعمالوي نو د هغې احتیاط پکار دی چې هغه بل چاته نه استعمال شوی. د دې نه علاوه دا منګه یو عام کانسیپټ د خلکو زیات تر دی چې یاره دا د خوراک د سامان لګي، دا د اوبو د لوښي نه لګي، نو دا څه بالکل نشته. یوټینسلس کوم هم سامان چې د خوراک که تاسو د مریض سره د بی او سی شریکوي نو د دې نه تاسو ته دا مرض نه لګي، دا په ټچ سره د یو بل په کانټیکټ سره هم نه لګي. دا دوه د دې مین روټ اف ټرانسمیشن دي. بیا یو دوه بیماریانې دي، یو ملیریا ده یو ریبیز دی. ملیریا تاسو پیژنئ، ریبیز چې کوم دی نو دا د لیوني سپي د چیچو نه چې کومه بیماري کیږي لیونتوب دی. دا دواړه د بایټس نه کیږي. ملیریا د ماسکیټو نه د ماشي د چیچلو نه کیږي، کوم علاقو کې چې ماشي ډېر کامن یا هغه ځای کې د اوبه ډېرې زیات ولاړې سټیګننټ واټر په کوم ځای کې د اوبو ودرېدو ځای ډېري ماشي هلته ډېري نو ملیریا چې کوم دی د یو ماشی که د ملیریا مریض وچیچي او بیا بل کس وچیچي نو هغه ملیریا ټرانسفر کوي. دغه شان ریبیز چې کوم دی نو دا زیات تر د ځناور د چیچلو نه کیږي. په دې کې زموږ په علاقو کې سپی ډېر کامن دی
نو که سپي ته انفیکشن شوی الریډي ریبیز ورته وي او هغه څوک وچیچي نو هغه ته د ریبیز مرض لګي. دا یو وایرس دی، په دې زما یو ډیټیل ویډیو شته. بیا که تاسو یو بل یو بیماری یاد کړئ نو سکیبیز دی. سکیبیز یو قسم له خارښت دی چې د خارښ یو بیماری ده. اکثر که تاسو چرته هم ستاسو په کور کې د یو کس نه ډیرو خلکو ته خارښ نو زیات چانس دا چې دا به سکیبیز ځکه چې دا ترو کانټیکټس لګي، دا د کپړو نه هم لګي، دا د کمبلې نه هم لګي، دا د یو بل سره جوختېدو نه هم لګي. او زیات تر په سکیبیز کې د ګروتونو کې یا په مغانو کې د خارښ چانس ډیری او سپین کرسټ شان په دې کې کرسټ سکیبیز ورته وایي جوړیږي. نو هغه کې سپین بور شان کوي او ډیر زیات خارښ کوي او دا د یو نه بل ته لګي. نو اکثر په یو کور کې دوه درې مریضان به تاته ملاویږي، یا که په مدرسه کې څوک سبق وایي نو دوه درې مریضان به تاته ملاویږي. او اخیری چې کوم دی اس ټي ډیز دي، سیکشوال ټرانسمیټډ ډیزیز دي. دا یو ګروپ اف ډیس آرډرز دي. ګونوریا ده پکې، په دې کې کلیمیډیا ده، نورې بیماریانې دي چې دا صرف سیکشوالي ټرانسمیټډ دي او دا ترو سیکس لګي. اکثر په دې کې تاسو به ګورئ چې موږ د خاوند علاج کوو نو ورسره د ښځې علاج هم کوو، یا که ښځې ته بیماري ولګي نو ورسره خاوند هم ټریټ کوو. او دا چې کوم دی دا صرف ترو سیکس ټرانسفر کیږي، دا نور وی د دې اف ټرانسمیشن نشته. نو دا هغه کامن بیماریانې دي چې کوم زموږ په سوسایټۍ کې دي. هیپاټایټس زیړی دی، ایچ آی وي دی، ملیریا ده، چکن پاکس دی، ټي بي ده، چې دا تاسو ته ما بیان کړئ. او د دې وی اف کمیونیکیشن مې درته وموښل چې دا د یو مریض نه بل ته لګي. نو که تاسو کې د داسې بیماریان وي یا داسې بیماریان تاسو په معاشره کې وینئ نو چې کم سے کم تاسو ته پته وي چې یاره دا د یو نه بل ته څنګه لګي. امید لرم چې ویډیو به ستاسو خوښه شوي. مخکې ملګرو سره یې شیر کړئ. د الله په امان.